سلامونه ملګرو د حارث رؤف د انجری حواله سره یو غټ اپډیټ راغلی دی د پاکستان کرکټ ټیم پرون پریکټس کړی دی چې دغه پریکټس لا حارث رؤف هم راغلی و د حارث رؤف انجری د تر اوسه پورې نه ټیک شوی حارث رؤف د لن سٹارټ نه و بارونو کول او هغه نه پس په بنچ باندې کې ناستو پریکټس کړو یې صحیح شتل نه ده مطلب مکمل فټ نه دی او سبا د پاکستان د چیمپئن ټرافي ډومبنه میچ دی خو تر اوسه پورې پاکستان کرکټ بورډ د حارث رؤف ریپلیسمنٹ نه دی کړی سبا پورې کچري حارث رؤف اویلیبل نه وی کنه نه پاکستان کرکټ بورډ به ریپلیسمنٹ اله کوي چې کله د انډیا میچ پورې حارث رؤف اویلیبل نه وي او کچره حارث رؤف په میچ کې اویلیبل نه وي نو بیا محمد حسنین لسوره مکمل کوي او محمد حسنین تر اوسه پورې ځان ثابت کړی نه چې او زه د چیمپئن ټرافي د لپاره صحیح سلیکشن ما محمد حسنین هم ډیر زیات خراب بالینګ کړی دی نو پاکستان کرکټ بورډ لپاره چې کچره حارث رؤف نه ټکی دی او د حارث رؤف حواله سره محمد عامر هم ویلو چې حارث رؤف تقریبا شپږ هفتو پورې د نشي ریکور کېده شپږ هفته د کرکټ نشي کولای محمد عامر ویلو او تقریبا خبره رشا کېدو ولا هم ده نو پاکستان کرکټ بورډ لپاره چې د حارث رؤف په ځای محمد وسیم جونیئر یا عباس افریدی په سکواډ کې شامل کړي وي ځکه دواړه بادران په ریزرو کې شته دي نو ریزرو نه به یو کلاړي راوچتای خامخا کچري حارث رؤف کمپلیټلی فټ نه وي نو بیا ریسک سره اخلي دا وړو کې ټورنامنت دی زر تر زر پاکستان کرکټ بورډ ل ریپلیسمنٹ پکار دی خو پاکستان کرکټ بورډ تر اوسه پورې د حارث رؤف ریپلیسمنٹ نه دی کړی